أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال عليه الصلاة والسلام إني بعثت إلى الأسود والأحمر وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام زمان محترم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدر رجب میاش په چکل راغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ مونږ زموږ لپاره په رجب میاشت کې او په شعبان میاشت کې برکت واچي او د رمضان المبارک د روزې مبارک میاشت کې الله مونږ ورسه نو مونږ له پکار دی چې د الله رسول او د الله محبوب هغه دا دعا کوي چې الله دا میاشت او د رجب میاشت د شعبان میاشت مونږ لپاره برکت کې مونږ روزې ته ورسه نو مونږ له پکار دی چې مونږ هم دا دعا وکړو چې اے الله د رجب میاشت او د شعبان میاشت مونږ لپاره برکت کې او د روزې مبارک میاشت مونږ ورسه زما محترم د رجب میاشت اتوشتم تاریخ او د انګریزي میاشت دی 9 فروری دا نن جمعه المبارک او د رجب د اخیری هفته اخیری جمعه دا او زما محترم میاشت ورځې شپې ټول د الله دی دا زمانہ الله پیدا کړی دا کال دا میاشت دا ورځې سپوږمۍ دا کمیدل زیاتېدل دا الله رب العزت پیدا کړی زما محترم په رجب میاشت کې یو ډېره عظیمه واقعه او ډېره برګزیده واقعه او د کائنات یو ډېره حیران کن واقعه الله رب العزت د رجب په میاشت کې په 28 رجب باندې الله رب العزت دا پیښه کړې او هغه واقعه څه ده هغه واقعه د حضرت محمد صلی الله تعالی علیه وسلم د اسمانونو سیر او د الله رب العزت ملاقات دا الله رب العزت پر رجب کې دا واقعه پیش کړې قرآن کې الله فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه پاک ته هغه ذات چاچه خپل حبیب د شپې په حصہ کې د بیت الله نه بیت المقدس ته هغه بوتلو او د هغه ځای بیا الله رب العزت د خپل حبیب سفر او اسمانونو کې او بیا د خپل ذات سره خبرې اترې دا په 28 رجب باندې الله پاک دا واقعه پیش کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیت الله نه بیت المقدس ته اول ته الله رب العزت تمام پیغمبران آدم علیه السلام نو والد عیسی علیه السلام ټول پیغمبران دا حاضر او الته پیغمبر علیه السلام منظور کړي ځکه زموږ پیغمبر یو لقب سره امام الانبیاء چې د پیغمبرانو امام هغه په دغه موقع کې تمام انبیاء علیه السلام ته امامتي کړي ده اوس په دې کې اختلاف دی چې آیا دا د انبیاء علیه السلام روحونه دلته حاضر شوي یا انبیاء علیه السلام سره د خپل جسمونو بیت المقدس ته حاضر شوي نو غالب دا ده چې الله رب العزت په دې باندې قادر دی چې تمام انبیاء علیه التسلیمات دا سره د خپل جسمونو سره د روحونو دا حاضر شوي دي او پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کړی او بیا د هغې نه پس
پیغمبر علیہ السلام آسمان ته چې تشریف فرما شوی دی نو په هغې کې هم د پیغمبرانو ملاقات، بیا په دویم اسمان کې ملاقات، په دریم کې، څلورم کې، تر دې پورې چې په اووم اسمان کې د ابراهیم علیه السلام ملاقات ورسره او بیا شوی دی. او په دې سفر کې پیغمبر علیه السلام د جنت سیر هم کړی دی. په دې سفر کې پیغمبر علیه السلام د جهنم زیارت هم کړی دی، سیر هم کړی دی، او د هغې احوال هم ورته مخې ته راغلي دي. د جنت مناظر، د جنت هغه ښایسته هغه خوشګواریانې، د هغې هغه نعمتونه هم پیغمبر علیه السلام کتلي دي. او ابراهیم علیه السلام سره اوم اسمان کې ملاقات. نو ابراهیم علیه السلام داسې یو دیوال ته یا برجې ته ډډی پیغمبر علیه السلام چې راشي، ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي مرحبا زما بچی را، او ملوشي ورسره خبرې اترې. او د هغې نه پس بیا مخکې سفر، بیا هغه ځای نه عالم ملکوت، عالم لاهوت، عالم ناسوت، سدرة المنتهى چې کوم ځای کې د کائنات حد ختمیږي. بس جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام درس کې چې د الله رسوله د دې نه مخکې نن نو څه پورې زم مخکې نعمت دی چې مخکې څه دي او د الله څه نظام دی، باقي اوس ته پوه شه او الله پوه شه. اوس چې الله دې څنګه مخکې سفر ته راغواړي ځان ته، نو بیا علما فرمایي چې الله پاک د عرش نه تخت راوړی او په تخت باندې الله پاک بیا خپل حبیب کینو. جبریل علیه السلام هم شاته پاتې شو، او اسمانونه هم شاته پاتې شو، عالم ملکوت، لاهوت، ناسوت، سدرة المنتهى لاندې پاتې شو. او د هغې نه مخکې سفر دی. اوس والله اعلم چې دا سفر څومره پیغمبر علیه السلام کړی. اوس د یو اسمان نه بل اسمانه پورې څومره سفر دی، د ځمکې نه اسمانه پورې څومره سفر دی. او بیا دا چې کوم نمونه ما واقع دا علمونه د یو بل نه څومره فاصله کې دي، د دې ټولو نه بیا برا پیغمبر علیه السلام بیا سفر کړی دی. او بیا د الله عرش باندې چې پیغمبر علیه السلام کله تجلی خروج کېدو، نو پیغمبر علیه السلام دپاره الله رب العزت ټولې د انواراتو چې کومې پردې وي او د مخلوقاتو په منځ کې او د الله رب العزت په منځ کې چې څومره پردې دي، هغه ټولې پردې الله پاک اخوا کړي. 80,000 پردې دي، خو بعض وایي دا 80,000 د تعداد دپاره دي، د زیاتوالي دپاره دي. کثیر تعداد باندې اطلاق کېږي. والله اعلم چې 1 لک دي، 10 لک دي، والله اعلم چې د الله د بندګانو په منځ کې څومره پردې د نور چې صرف ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام الله ته دومره عرض وکړو چې یا الله ما ته خپل ځان وکړي. الله ورته وفرمایل ای موسی ته ما نشي لیدی. موسی علیه السلام بار بار اصرار کو. الله ورته وفرمایل چې لن ترانی، ته ما هرگز نشي لیدی. موسی علیه السلام بیا اصرار کو. الله ورته وفرمایل ای موسی که چرته د تور غر زما تجلیات برداشت کړ او زما تجلیات هضم کړ او زما لیدلې دغه که برداشت خو ته به مې ووینې، نو کدی ونه لیدلی شمه نو بیا ته تقاضا مه کوه د لیدو. نو الله رب العزت یو پرده خوا کړې وه، یوه پرده، او د نور تجلی چې کله د تور په غر باندې را پرېوته نو د تور غر ریزه ریزه کو بلکې رانجه شو. فخر موسی صعقا، موسی علیه السلام هم څه شو؟ بېهوشه شو، را پرېوت. او دلته ورته پیغمبر علیه السلام د کلیم او د حبیب فرق دا دی. موسی علیه السلام کلیم او زمون پیغمبر حبیب. نو د حبیب او د کلیم دا فرق دی چې کلیم صرف یو تجلی برداشت نه کړلی شو او حبیب ته ټولې پردې اخوا کې. او د عرش د پاسه الله رب العزت ورته فرمایي سره د خپل پیزاره راځه. او حدیث کې راځي الله پاک دومره ځان ته رانږدې کو، دومره ځان ته رانږدې کو، د هغې باوجود ورته الله فرمایي یا حبیبي، ای زما حبیبه ادن مني، لږ نور هم رانږدې شه. دا زمونږ او د نورو پیغمبرانو څه شی دی؟ دا زمونږ د پیغمبر او د نور انبیا علیه السلام فرق دی چې موسی علیه السلام ډېر جلیل القدر پیغمبر دی، خو تجلی برداشت نه کړلی شو، دومره قرب برداشت نه کړلی شو. او زمون پیغمبر هغه په عرش باندې سفر دی، د عرش نه بره سفر دی، د الله قرب دی. او بیا پیغمبر علیه السلام او الله رب العزت ناست دی او خبرې اترې کوي. بیا په دې کې اختلاف دی، علما اختلاف کوي چې آیا پیغمبر علیه السلام الله رب العزت لیدلی دی یا پس پردې خبرې کړي.
الله رب العزت په دې سترګو لیدلې دی یا په منځ کې څه اړ یا د فرشتې په خبرو په ذریعه باندې یا سبل څه واسطه پکې وه. نو زما محترم بعض علما فرمایي چې الله رب العزت یو حبیب، یو دوست، یو خپل قاصد، یو خپل ایلچی، یو خپل محبوب د ځمکې د سر نه راوچت کی او بیت الله نه بیت المقدس ته پورې او بیا بیت المقدس نه اول اسمان او دویم او دریم اته اسمانونو سیر او د جنت او د جهنم سیر او بیا عالم ملکوت لاهوت ناسوت سدرۃ المنتهى او دا غینې برزان ته راوغواړي ټولې پردې ورته خوا کی. نو آیا د الله رب العزت شان سره ودا خای چې الله پاک بیا د خپل ملمنه پردو کی؟ نو الله رب العزت چې د خپل حبیب ځان ته راغوښتی دی نو کما حقه کما یلیق بشانه وجلاله وصفاته څنګه چې د الله ذات سره بیا ښه ښایده الله پاک خپل حبیب سره خبرې اترې فرمایي. خو چونکې هغه عالم دنیا نه وه، پیغمبر علیه السلام عالم دنیا کې نو. او تاسو ته زه یو بله باریکي په دې کې ویم، قرآن کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. الله پاک خپل حبیب د شپې په حصه کې بوتلی، د شپې په حصه کې بوتلی. اوس دا یوه شپه دا حصه څومره وه، دا وخت څومره، دا کائنات ورته الله رب العزت ټول دم بخود کړی، دا کائنات ورته الله پاک ټول ادرولی و، دا شپه ورته الله ادرولی وه. اوس د دې شپې د ادرېدو د اندازه څومره وه؟ اوس زما محترمو لکه سړی دی ځای نه چې لاهور ته ځي، کراچۍ ته ځي، حاجي بیا مثال سعودي ته ځي، په جیاز کې هم چې ځي، د سترګو په رب کې هم چې ځي، بیا د اسمانونو سفر څومره، بیا د نور بره څومره سفرې وي. زما محترمو د یو اندازې مطابق دا کائنات په لکونو کاله ولاړ، چونکې د الله سره ملاقات او الله سره خبرې او الله سره بیا راز او نیاز خبرې. نو والله علم چې په دې کې 100 کاله 200 کاله لک کال د الله په علم کې دا خو د ساینس د تحقیق مطابق دا کائنات یو ډېره لویه اندازه کې ولاړ. او د دنیا لحاظ سره څومره چې دومره پورې چې هغه کونجي د دروازې لا خوځېده چې پیغمبر علیه السلام بیا واپس تشریف راوړی دی، یا د پیغمبر علیه السلام چې کومه بستره وه هغې نه پاڅېده وه، هغه چې کومه ګرمه وه او مکه شانتې هغه په خپل حال باندې. خو نور نظام ورته الله پاک ټول درولی و. ځکه چې د الله ملاقات ما تاسو ته عرض وکړو چې موږ یو ګران مېلمه یو دوست راولو، لرې ځای نه راغواړو، نو یو شپې لني، 2 شپې لني، 3 شپولې راغواړو، او چې څومره زموږ د وس مطابق د هغه عزت او د هغه اکرام کو. نو الله رب العزت والله علم چې د خپل حبیب څومره اکرام کړی دی، څومره عزتونه ورکړي دي، څومره د فرشتو حاجي هغې ورته هغه استقبالیه جوړه کړې وه. نو دا د الله په علم کې. بیا پیغمبر علیه السلام الله سره خبرې کوي او خبرې سره فرمایي عرض کوي الله ته چې یا الله جعلت ابراهیم خلیلا، ابراهیم علیه السلام تا خپل خلیل جوړ کړی، هغه د پاره تا دا اعزاز چې هغه ستا خلیل او ابراهیم علیه السلام قربانیانې موږ تاسو بار بار ورو په اخترونو کې په زبانې چاړه راخکله او بیبي او بچي وادي غیر ذي زرع کې پرېښودل او نورې قربانې د نمرود سره ډغروال او په اور کې اچولې کېدل. نو جعلت ابراهیم خلیلا، یا الله ابراهیم تا خپل خلیل جوړ، و موسی کلیما او موسی علیه السلام د خپل کلیم جوړ کو، خبرې به ورسره براه راست کولې. او وسخرت لداود الحديد، او داود علیه السلام د پاره د اوسپنه نرمه کا، داسې نرمه کا چې سبه ته جوړول غوښته لکه د خټې او د وړو په شان چې سبه ته جوړول غوښته هغه به جوړېده. دا د داود علیه السلام معجزه وه. او بل څوک د عیسی علیه السلام په لاس د مړي ژوندي کړ، قم باذن الله. عیسی علیه السلام په مړي د قبر باندې ودرېدو او به د الله په حکم سره ودرېد. دا هغه معجزه وه. دغه نه به خټو نه به مرغۍ جوړه کړه، پکې به پوکي وو، د الله په حکم سره به مرغۍ والوت، او چې څومره پورې به نظر باندې راتله الوتې به، او چې نه بیا به غیبه شوه. دا د عیسی علیه السلام معجزه وه. نو الله تاسو کې چې الله عیسی علیه السلام په لاس دې دا کار وکړو، نو فماذا جعلتني، یا الله زما دپاره څه شی، یا الله زما دپاره څه دې وکړو. نو الله ورته فرمایي ای زما حبیبه ستا د امت دپاره یوه خطبه، یو کلام، یو شهادت، یو سټام، یو خط و پیمان و عقد،
در هغې پورې به مکملیږي نه در څو پورې چې زما شهادت سره ستا شهادت نه وي. ورفعنا لك ذکرک، الله ورته فرمایي ما ستا ذکر اوچت کړی دی، ما ستا شان اوچت کړی دی، ما ستا مرتبه اوچته کړې ده. زما محترم دا خبرې بیا د الله رب العزت پیغمبر علیه السلام دین علاوه نور اندراز نیاز خبرې ما څنګه عرض وکړو، ډېر وخت پورې نظام ولاړو، ډېر وخت پورې الله پاک کائنات درولې نو نورې هم ډېرې خبرې د الله رب العزت بیا واپسې کې الله پاک ورته د مونځ تحفه دا د مونځ چې کوم حکم دی که نه دا په دې واقعه کې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی 50 منځونه واپسې کې بیا راغلی دی. ګوره تاسو څه یې مه کوئ، دا ملاقات داسې د یو ګنټې تو نو موسی علیه السلام سره بیا په اسمان کې ملاقات شوی دی. موسی علیه السلام ورته عرض وکړو چې یا د الله رسول څه درته ملو شو 50 منځونه. موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې یا رسول الله زما په امت باندې ګوره 2 منځونه فرض وو هغه به یې نه کوم او ته 50 منځونه نو دا به دې څنګه کوي؟ نو واپس لاړ شه بیا تللی دی، بیا دې 15 کم کړي، بیا راغلی دی، بیا ورته عرض کې 15 کم کړي، دام زیات دي. بهرحال څو پیرې پیغمبر علیه السلام لاړو راغو او په آخر ځل موسی علیه السلام ورته فرمایي چې یا رسول الله دام زیات دي، دا 15 زیات دي، نو دام پې کم کړه. مطلب دا و چې دا په یو 2 کا. نو موسی پیغمبر علیه السلام بیا لاړه، هسې نه چې اوس لاړم او په 50 رانه بس غیب شي. نو لہذا بیا ورته الله فرمایي چې زما حبیبه اوس به ستا امتیان 15 منځونه کې اجر به د 50 ورته ملاوي. او بیا دا حکم چې کله دا پیغمبر علیه السلام تشریف راوړو او بیا سحر پیغمبر علیه السلام دا واقعیا صحابو ته بعضې خلکو ته وروله، نو بعضې کمکلو مشرکانو پروپیګنډې کولې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چا وویل چې ملګری خو دې مخکې خو بیا د ځمکې خبرې کولې، اوس خو وایي چې اسمان ته تللی. نو هغه ورته وفرمیل که چې د الله حبیب دا فرمایي نو دا حق او سچ دی، ځکه ورته د صدیق لقب ملو شوی و. د پیغمبر علیه السلام د خبرې تصدیق چې کړی او بغیر د هغه د لیدو یا د کتو یا د اورېدو نه چې د الله پیغمبر فرمایي چې زه اسمان ته تللی یم او دا ټوله واقعه ما سره پیښ شوې ده، نو دا حق او سچ دی. نو بیا د مونځ حکم صحابو ته، بیا د رکعتونو ترتیب